بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق دا په دوه قسمه باندې دي. یو ته حقوق الله وي، دویم ته حقوق العباد وي. حقوق الله هغه حقونه کوم چې د الله تعالی سره وابسته دي، لکه مونځ شو، دارنګې حج شو، دارنګې صدقات شو، زکات شو، د دې تعلق هغه د الله تعالی سره دی. دارنګې دویم هغه حقوق العباد دي، کم تعلق چې هغه د انسان سره دی، یعنی د بندګانو حقونه. د بندګانو دارنګې د مسلمان رور دغه په بل مسلمان رور باندې څه حقونه دي. دا حقونه هغه په حدیث مبارکو کې ذکر شوي دي. یو څو حقونه هغه ستاسو وړاندې ذکر کوم. حدیث مبارک کې هغه یو شپږ حقونه ذکر شوي دي. یو حق هغه دا دی چې کله ستا مسلمان رور بیمار شي نو ته د هغه بیمار پورسۍ لځې، ته د هغه تپوس کې. دارنګې دویم حق هغه دا دی چې کله ستا مسلمان رور هغه وفات شي نو ته د هغه جنازې له لاړ شي، د هغه جنازه هغه ادا کړي، ځکه د هغه مسلمان رور هغه هرې حق دی چې هغه به ته ادا کړي. دارنګې دریم حق هغه دا دی چې کله هغه تاله دعوت درکړي، هغه تاله کله دغه درکړي چې ته زما طرف ته راشه، نو تاله پکار دي چې ته د هغه دعوت هغه قبول کړي، د هغه طرف ته لاړ شي. بیا برابره خبره ده که هغه تا دپاره تیاری هغه ډیر زیات ښه کړي او که نه ستا دپاره تیاری هغه رنګې ښه نه کړي، خو چې تاله دعوت درکړې ته به د هغه دعوت هغه قبلې. دارنګې بل حق هغه دا دی چې کله تاسو دواړه هغه د یو بل سره مخامخ شي، یو مسلمان رور د بل مسلمان رور سره مخامخ شي، نو یو دی هغه په هغه بل باندې سلام کوي او په هغه بل باندې واجب دی چې هغه بدله د سلام جواب ورکړي. دارنګې پنځم حق هغه دا دی چې کله یو ستا مسلمان رور ستا په مخ کې باندې انټو شي وکړي او هغه الحمدلله وایي، نو ستا په ذمه باندې دا دی چې ته هغه ته په جواب کې هغه یرحمک الله وایي، ته هغه له جواب ورکړي. دارنګې بل حق هغه دا دی چې ته د هغه خیرخواهي هغه لټې. بیا برابره خبره ده که هغه موجود دی که هغه موجود نه دی، د هغه په موجودګۍ کې د هغه په غیر موجودګۍ کې تا باندې ضروري دی چې ته د هغه خیرخواهي هغه ولټې، ځکه حدیث مبارک کې راځي مسلمان دا د مسلمان رور دی. نو یو رور هغه د بل رور د فایدې سوچ به کوي، یو رور هغه د بل رور د نقصان سوچ به نه کوي چې زه ته په څه طریقې باندې نقصان ورسوم، بلکې دی به دا کوشش کوي چې زما د وجې نه زما د بل مسلمان رور ته هغه فایده ورسي.